بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلې. رمضان المبارک دویمه ورځ ده. دا خاندان د تیرو شپږو کالو راسې راځي، یعنې 5 کاله مخکې راغلی ده، د شپږم کال دی چې راځي. بل امیدي ویډیو لیدلی، خو چونکې دا چې به دلته کله راتله نو دی وی خاوند مې مړ دی. نو بیا مې د دې یو ویډیو کتله، نو دې هغې کې ویلو بل ځای کې کړې وه. زما د نظره بس اتفاقي تېره شوه، نو وي زما خاوند روک دی. او بیا خاوند دی چې روک دی، نو خواښې لګې شوې ده، په دې باندې اف آی آر کوي چې تا زما دا خاوند روک کړی دی. یو خو ګرانو کتونکو، خو دا تاسو چېرته کې لیدلي وي نو موږ سره رابطه وکړئ چې دا چېرته کې وي، چې دې ماشومانو له دا وګورئ، دا ښکلي ماشومان دي. یو بله پېغله ده پکې، هغه کار کوي او د هغې په عوض چې کوم دی نو دوی له کور ورکړی. داسې ده که نه؟ او هغې ماشوم هلته شپه ورځ په هغې په سر یې کور راکړی دی، او زه وله کار کوم، مصري وله کوم، لوښ مو وینځو. بس دلته راشو به د دې ځای نه خالي نه ځو. بس هر څه راته ملاویږي، جامه پیزار دې وړو اختر کې ملاویږي، هر یو شیز ملاویږي، تش نه وتلي. هر اختر کې هره موقع باندې مې د لاړ څه هر درکړي څه دي. مې راله راکړي خو دي، دا تش راته نه ووایه چې تا به وایې چې خاوند مې بس مړ دی، نشته. نو بس په مړو حساب دی، نو چې داسې خاوند چا سره په کور کې نه، نو بس دې ته مړ ووایه. او دا سره ځای کې وي، کو ځان له کار کوي، یا چېرته په هسپتال کې، یا په تاڼه کې، یا خانانو کره کار کوي. خو چې دونه شي چې موږ ته اطلاع وکړي چې بس موږ د دې خواښې د خولې نه خلاص شو. خواښې دې څه وایي؟ هغه وایي چې بس دا تاسو مړ کړی دی، دا تاسو مړ کړی دی. او موږ زه ورته دې بچو په سر قسم خورم چې د ما د دې 4 بچو په سر قسم وي، که ما ورسره پوټۍ نقصان نه مو رسولي. مړې خو لا لویه خبره ده. بچي څومره وخت شو چې پلار دې نه لیدلی؟ 2 کاله. تا نه لیدلی؟ یادېږي دي؟ ورور دی، دا یو ورور دی؟ تا کله لیدلی بچي؟ نه لیدلی؟ او تا بابا دې یاد شي؟ داسې پسې خفه دي چې دومره پسې خفه دي، خو هغه پته نه لګي چې اړۍ د څه دی. چرسو ایسو هر څه نشې شروع کړې وه. په هغې کې به ما ته وي ما له چرس راوړم، ما ورته زما دومره وس نشته، زه پر دې کار کوم. بس په هغې کې په ډاګه پرېښود، اوس چېرته جمدې جاړې ځان غیب کړی دی، پته یې نه لګي. او سلا خواښې دا وایي چې تاسو مړ کړی؟ هغه وایي تاسو دا مړ کړی دی. ته څه وایې چې چېرته کې وي نو چې را پیدا شي؟ زه چې هر ځای کې چې بس د خدای د رضا لپاره موږ ته څوک اطلاع کړو راضي ده، نه خو چې موږ د دې خواښې د خولې نه خلاص شو. الف خان شیرپو فاونډیشن ته شپږو کالو نه راځي، دا شپږم کال شو. دا شپږم کال دی، او خر څه وړمه بیخي تشه نیم تلي، جامه پیزار هر یو شیز راته میلاو شوی دی، د کمبلو پورې موږ ته میلاو شوي دي. په دې شپږو کالو کې خاوند څومره مده راغلی داسې؟ نه ده راغلی، هسې به یو هفتې له راغی او جګړه خو یې مې وکړه، پس په لاړو. اخیرنۍ هفتې له کله راغلی؟ دا خو کال 4-5 میاشتې قابو کېږي. 4-5 میاشتې؟ بیا نه ده راغلی. نو اوس وایي که هر ځای کې خیر دی، بس د الله د رضا لپاره موږ سره دغه وشي چې بس دې کور ته راشي. اړو راضي ده، نه خو چې موږ د دې خواښې د خولې نه خلاص شو. ګرانو کتونکو، یو خو د ده د خاوند چې کوم دی دا غیب دی، به هر حال دی غربت کې چې کوم دی د دې مثال په کونډې دی، دا چې کومې خبرې کوي. 6 میاشتې شوې، هفتې له راغی، بیا غیب شو. خو دا د 5 کالو نه ما ته دا و چې دا مړ دی. دا ماسې ویډیو تېره شو، دا چې ما څنګه ولیده راله، نو زمونږ خو د نظر د تېرېږي څنګه چې په ټیک ټاک باندې یو ویډیو وایرل شوې ده. بېګا هغه زنانه راله چې زما خاوند ښځه تښتولې ده، بېګا راله روژه ماتي ټیم او روژه مې هم ده، نو قجورې مې ورله ورکړې داسې، او دا ونیسه دا قجورې اورې، او دا چې کوم دی نو دا ځان سره وړې ونیسه، او دا ځان سره بچي وړه ونیسه. ښه صحیح ده؟ خوشحالې دوا خلکو ته کوه. صحیح ده؟ ګرانو کتونکو، وړم غواړي چې دوی له ډېر څه ورکو، خو دا د وسه پورې خبره ده. دا ماشومان هم چې د دوی هم څه وي، نو خو تاسو مدد کوئ، نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، خو تاسو غواړئ چې زما طرفه داسې ورکړئ، دا ورکړئ، دا ورکړئ، بالکل به دې خلکو ته میلاویږي. بس چې دا نشي چې د اختر له جامه پیزار هم وشي، موږ خو راځو هر کال تاسو موږ سره دغه کوئ، تش نه وتلي، خو چې لکه دې کال هم د دې ماشومانو جامې پیزار کپړې وپړې وشي. ګرانو کتونکو، دا 4 ماشومان دي، خو څوک یې سپانسر کوئ، نو بالکل دا سره دوی دپاره خصوصي امداد وکړئ، ولې چې دې وینا مطابق خاوند دې آیس کی چرس کی 6 میاشتو شوې روک دی، او لا اوس پې تېرې خواښې داوره چې دې ماشومانو پلار دې ښځې ته وایي چې تا مړه کړی دی. اوس خو چېرته کې دا تصویر تاسو لیدلی وي، نو ضرور رابطه وکړئ. مننه.